وبه قال حدثنا ابن ابي داود قال حدثنا ابو عمر الحوزي قال حدثنا خالد بن عبد الله عن ابراهيم الهجري عن ابي الاحوص عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس المسكين بالطواف الذي ترده التمر. ګوره لا وضوء لمن لم يسمى د پاره زمونږ د جمهور جوابات سو وې دلته مرا وضوء کامله د نفس وضوء نه ده چې سړی په اوبو باندې او د سوکو بسم الله ونه ویلا د دې بیا د سین نه ده وته نه بیا د سین وته د طهارت کامل ده طهارت حاصل ده خو کامل نه ده. دې مثال دا د لکه یو مسکین ته یو کجوره دوا یو وړی دوا ورکه لیس المسکین ودا مسکین نه ده معنا داسې مسکین نه ده چې دینه بل مرتبه د مسکنت نه یو تعریف د مسکین په صادق نشي بلکې دته صدقه او ارث اخیستل جایز دی. مسکین کامل نه ده کامل مسکین هغه چې کور کې یو وړی نشته او څوک یو وړی نه ورکه کور کې کجوره نشته او څوک سوال کې یو کجوره هم نه ورکه. وبه قال حدثنا علي بن شيبة قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا سفيان عن إبراهيم فذكر مثله بإسناده. وبه قال حدثنا يونس قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا ابن أبي ذئب عن أبي الوليد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نحوه. وبه قال حدثنا أبو أمية محمد بن إبراهيم بن مسلم قال حدثنا علي بن عياش الحمصي عن ابن ثوبان عن عبد الله بن الفضل عن عبد الرحمن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وبه قال حدثنا يونس قال اخبرنا ابن وهب ان مالكا حدثه عن ابي الدينار عن الأعرج عن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. وكما قال ليس المؤمن الذي هو الذي رسول الله مبارک یا غسړی مؤمن نه د یبیت شبعان چې د شپې په ډکه خېټه ود کېږي یعنی خبره معنی خوراکو کې ود شي وجاره جای او د گاونډي وګه تګه ود کېږي وې دا خو مسلمان نه ده. نو د دې معنی دا نه ده چې نفس ایمان پکې نشته نفس ایمان شته خو ایمان کامل نشته. د ایمان کامل تقاضا دا و چې ته په ډکه خېټه ود کېدې باید ستاره گاونډي حالات دې معلوم کړو چې غریب او فقیر ده دا خپل کور نه دی او کپاس کا سترکاری او روټي دواغه تم وروري دا کامل ایمان نه ده چې وسړی د مور ودی کیږي او گاونډی دی وای کوي. د دې معنا کلم داسې نه ده چې د ایمان نشته ولې زیات نه زیات حق د گاونډي تلف کړ او د گاونډي حق تلف کول کفر نه ګناه ده. ګناه باندې سړی نه کافر کی مؤمن کامل نه دا غسړی یبیتو چې د ودی کیږي شبعان مور وجارو جای او گاونډی وګیاله دا کرانګي او داس کامل نه ده هغه چې هغه بسم الله ولویل. وبه قال حدثنا بذلك ابو بكر قال حدثنا مؤمن قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن ابي بشير عن عبد الله بن المصاور او ابن ابي المصاور قال سمعت ابن عباس يعاتب ابن زبير في البخل ويقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن الذي يبيت. عبد الله بن عباس دبا ملامت کا عبد الله بن زبير عبد الله رباعي دی عبد الله ابن زبير به ملامت کو الکه تم زانه بخیل م جوړ ټوکم کول همزولی مو ويقول قال رسول الله ليس المؤمن الذي يبيت شبعان. هغه سړی کامل مؤمن نه ده چې د شپې ود کېږي خپه مړه خېټه باندې وجارو الى جنبي جای او د جار ملاصق د خواته گاونډي وګي ود کی فلم يرد بذلك انه ليس بمؤمن. حضور مطلب دا نه چې د مؤمن نه ده ایمان خرج بترک يهل الكفر چې هغه ایمان دې نه پاتې شو د په کفر کې داخل شو ليس بمؤمن دا څه نه ده ولكنه اراد بانه ليس في اعلى مراتب الايمان. لیکن د اقامه مدني مطلب دا چې د ایمان اعلی مرتبه نه ده چې یو سړی په خپل خپ مړه خته ود کی یو گاونډیا دی ودی ایمان شته او د ایمان اعلی مرتبه نه ده کامل واشبا او هذا كثير او د دې مثالونه ډېر زیات دي کزه ټول اړم یطول الكتاب بذکرها. امام طحاوی وی بیا بزما کتاب ډېر وګچ ما درته له لا صلاة الا بفاتحه الكتاب لا صلاة لجار المسجد الا في المسجد لا ايمان لمن لا امانه لا ايمان لمن لا عهد ليس المؤمن الذي جاره لا يؤمن جاره بوائق. دا مثالونه چې توای وی کتاب یو دیګن يطول الكتاب بذكره فكذلك قوله لا عذر لمن لا يسمي لم يرد بذلك انه ليس بمتوزي وضوءا لم يخرج. دې معنا دا نه ده چې داسې متوزي نه لم يخرج من الحدث چې بیا د سین نه ده وته
نه بیا ودسې نه ووته ولکن اراد انه ليس بمتوضع وضوءا کاملا د داسې اودس ونه که چې هغه د کامل اودس ویلی کېږي په اسبابو د اوداسه کې الذي يوجب الثواب په اسبابو د اوداسه کې یو سبب بسم الله ده او بسم الله سره اودس کامل شي او کامل دی ته وایي چې مامور به باندې معمل راشي فراغ د ذمیم راشي رضا الهیم راشي ترتب د ثواب هم راشي. فلما احتمل هذا الحديث من المعاني ما وصفنا ولم يكن هناك دلالة يقطع په دې پوه نه شو کنه معنا دا رقم وګورو د حدیث ته چې لا وضو لمن لم يسم دا احتمال لري چې نفس او دس ونه شو دا احتمال لري چې او دس کامل ونه شو واذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال واستعارض راغی ولم يكن هناك دلاله دلته نشته مرجح او دلیل يقطع بها لاحد التاويلين چې یو احتمال تعین ور باندې وشي نه داسې توجیه شته د مرجح چې منګه د تسمیه دی وجوب تعین و او نه دا چې د عدم وجوب على الاخر وجب ان يجعل معناه فکار د چې حدیث معنا وګرځول شي موافقا لمعاني حدیث المهاجر دسه معنا موږ د دې حدیث وګو چې هغه موافق له حدیث د مهاجر بن قنفس سره چې زه تیرې د حضور او داس نو کړه ما ورته سلام او زما د سلام جواب رانه بیا او داسو کو ما پسې جواب आवाज وکړ چې مهاجر وعلیکم السلام خفه نشي تا چې ما ته سلام واچو هغه وخت زما او داس نو او زه بغیر د او داس دی الله نو من نو وسو ګور دلته چې وسړي او داس نه یې کړي نو د څنګه بسم الله وای نو دینه معلومه شو حتی لا یتزادان چې د دوانو روایتونو چې یو د لا وضوء لمن لم يسمع او بل د مهاجر بن قنفس روایت د پدې کې تعارض را نشي معنا ذکر کامل دار چې په طهارت کامل باندې وشي او داسې کامل دار چې په بسم الله باندې واما وجه ذلك من طريق النظر فإن رأينا أشياء لا يدخل فيها إلا يعني دلیل طریق نظر معنا دلیل عقلی من اوس دلیل عقلی پیدا کوو عقل نه بدا پته موږ لګو چې دا بسم الله او داسه کې په کومه مرتبه کې ده مولانا صاحب ګوره ډېر اشیاء دي په شریعت کې لکه بیع اجاره نکاح خلع طلاق دې کې یو سره داخلي کې نو په قول به داخلي او قول به کله په مرتبه د رکن کې کله په مرتبه د شرط کې من به وګورو چې بسم الله په کومه درجه کې وسته چې وای کنه ته بیعت او تو واشتریت او به شو کنه متعاقدین دا بیعت او واشتریت ایجاب ده کنه ده او ایجاب ارکان دي کنه دي يقوم به البيع او دا بیعت او واشتریت له قبيله دي قول ندي کنه دي القول الاول الصادر من الاول يجب الجواب على الاخر دا ایجاب نو اوس بده دو خداسي وي اجاره کې ما تعالی دا کور د میاشتې په ډیر زره کرا درکا وای ما قبول ما تاسو سره خلا په یو لک روپو وکړه خاوند وای ما قبول کړه اوس دلته دا وکړه او قبول کړه د ارکان دي دا تعلق قول سره دا رکن فرضي رکن شی کې داخلي شرط د شی نه بهري او بعض داسې دي چې هغه پاغه کې داخلي دل بغیر د قول نه کیږي او قول په مرتبه د شرط کې وی رکن نه لکه په مانزه کې داخلي دل پس دي فإنما التحريم بالتكبير والتحليل بالتسليم وضو بخارجي کو په سلام باندې او داخلي کو په الله اکبر تکبیر تحریمه باندې نو هغه ته نو چې تکبیر تحریمه په شرایطو کې ده مانځنه بهر ده کنه سلام په شرایطو کې ده نو وسته بسم الله وای چې قولان دي دا وای نو دا رکن ده او کدا شرط نه ورته چا رکن ویل نه ورته شرط نو ته څنګه وای چې دا واجب بسم الله خو نه پارکانو کې راځي دی په او داس او نه په شرایط بل وره مولانا صاحب چې ته دلته بسم الله بده کې راوړې دل منظر لپاره خو نه شرایط نورم دي طهارت المکان طهارت المنخر سره بسم الله شته طهارت الصوب سره بسم الله شته استقبال الى القبلة هغه سره بسم الله شته دارنګ دې طهارت البدن هغه سره بسم الله شته نه نو چې په نور او اسباب د مانزه کې چې هغه شرط لپاره د مانزه دي هغه کې بسم الله شرط نه ده نو بیا په داسه کې بسم الله ولې شي بیا بجیدل ته بل مسله من باندې راشي معترض به اعتراض وکي
وای من کتلی دی چې د ذبیحه مذبوحه چې کله څوک حلاله او قصدن پاغه باندې بسم الله ونه وي هغه خلک نخري وي دا حرام ولا تاكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ویل ته خو هغه بسم الله شرط ګرځولای شوی لپاره د حل د مذبوحه به علی حلاله چې بسم الله په وخت ذبح کیږي نو تا خو بیا د اصول شاشینه دا خبره کړې و چې په ترک د تسمیع عمدن کې د امامانو اختلاف امام شافعي صاحب نو وی کلوه فإن تسمیه الله فی قلب كل امرئ مسلم خدای مړه کچا قصدن په چلی غوا باندې بسم الله ونه ویل په وخت حلاله کې ویل حلاله خوري ځکه چې د هر مسلمان په ځکه بسم الله پرته وای خد دې آیات معنا بچو ولا تاكل مما وای دا معنا دار چې د بوتانو په نوم باندې کم څاروي حلال شي هغه مخ نو منګه وای اول خو باغی کې مختلاف ده شوافی وای هغه خړلې کی امام مالک رحمت الله علیه وای ک په حیوان د بسم الله قصدن ونه ویلا ک ناسیان دی ونه ویلا ک جهلن دی ونه ویلا په ټول صورتونو کې غوخه حرام امام شافعی احمد سے وای ک سهون جهلن غفلتن را نپات سو نسیانن ذبیحه حلال ده او ک قصدن عمدن د بسم الله ونه ویلا ذبیحه حرام امام ابو حنیفه سے وای هغه وی ګورا ک قصدن عمدن امام شافعی او احمد سے وای ک په هر صورت د بسم الله پر خدا ک عمدن د پر خدام حلال ده او ک نسیانن د پر خدام حلال ده او ک جهلن د پر خدا قلوه فإن تسمیه الله بین مذهب د احناف ده منګ وای ک بسم الله نسیانن جهلن پاتې شو غفلتن تسدا جائز ده رفع تنمت الخطا والنسيان او كعمدن چا بسم الله پر خدا نو مال په حرام نه تاسو ویلو او بل دا چې تاسو او دس په ذبیحه مقیاس کوئ ذابح چې بسم الله ونه وای مونږ وای می خوري ولې منګل ته دا پته لګو دا ذابح ملت اسلامیه نه ده کنه د مسلمان ده کنه ده د کافر د کافر مذبوحه او ناروا ده د بوتانو غیر الله په میلالي او په داسه باندې بسم الله چې وسړی وای دا د تعین ملت دی پر وای چې را د سړی چې بسم الله ویل مسلمان دی چې ویل د کافر او د سره څکار او په وخت د ذبح کې بسم الله ویل دا د تعین ملت دی پر چې دا ذابح اهل ملت د مسلمان د کنه اوس په دې باندې پوښو کنه وای وما أشبه ذلك فكانت تلك الأشياء لا تجب إلا بأقوال وكانت الأقوال منها إيجاب لأنه يقول قد بعتك قد زوجتك قد خلعتك فتلك أقوال فيها ذكر العقول وأشياء وتدخل فيها بأقوال وهي الصلاة والحج فتدخل في الصلاة بالتكبيرة وفي الحج وبالتلبية حج ګور لبیک الله تلبیه باندې سره هغه پکې شرط رکن دال فكان التكبير في الصلاة والتلبية في الحج ركنا من أركانهما ثم رجعنا إلى التسمية في العذر هل تشبه شيئا من ذلك فرأيناها غير مذكور فيها إيجاب شيء كما كان في النكاح والبيوع فخرجت يعني دا نه په مرتبه د وجوب کې و شرط کې و نه په مرتبه د رکن کې و لذلك من حكم ما وصفنا ولم تكن التسمية أيضا ركنا من أركان الوضوء كما كان التكبير ركنا من أركان الصلاة وكما كانت التلبية ركنا من أركان الحج فخرج أيضا بذلك حكمها من حكم التكبير والتلبية فبطل بذلك قول من قال إنه لا بد منها في الوضوء كما لا بد من تلك الأشياء ویلکه په حج کې تلبیه ضروری ده نو په اوداسه کې بسم الله سره په اوداسه کې بسم الله رکن نه ده او په حج کې تلبیه رکن ده فيما يعمل فيه فإن قال قائل فإنا قد رأينا الذبيحة لا بد دا سوال ده کنه وای دا ذابح چې کله ذبیحه لا بد من التسمیع عندها په وخت ذبح کې بسم الله الله اکبر ضروری ده ومن ترك ذلك متعمدا لم تؤكل من ذبيحته فتصميته ايضا على الوضوء كذلك دا څنګه حکم دی او دا سره چې په داسه کې چې بسم الله ونه ویل وای بسم الله او داسه ونه سوال ما ثبت في حكم النذر ان من ترك التسميه على الذبيحه متعمدا انه لا توكل ګور وای دا من چې درته جواب درکو چې په مذبوحه باندې چې بسم الله په وخت ذبح کې پرې خدا او تاسو چې غوخه نه خوري کې لقد تنازع الناس في ذلك امامانو د مذهب په دې کې اختلاف کړي امام شافعی صاحب فقال بعضهم توکل دا شافعی صاحب مذهب وقال بعضهم لا توکل دا مالک صاحب مذهب دا فاما من قال توكل فقد كفر بين البيان لقوله واما من قال لا توكل فانه يقول ان تركها فقال بعضهم
فإن تركها ناسيا تؤكل وسواء عنده كان الذابح مسلما أو كافرا. کافر نه مراد اهلی کتاب چې صحیح کتاب باندې عقیده تورات او انجیل باندې لري نه په محرفه. فجعلت التسمية ها هنا في قول من من اوجبها فی الذبیحه، چا چې بسم الله په وخت د ذبح کې واجبه کړی ده، هي لبیان المله، هغه دې لپاره ده چې پته ولګي چې ذابح مسلمان ده یا د اهلی کتابونه ده. صار ذبيحه من ذبائح الملة چې کله ذابح په وخت د ذبح کې بسم الله وایي د مذبوحه وګرځېدله له مذبوحې د ملت معقوله نه، د هغه مذهب چې د هغې د لاس مذبوحه خوړل روا دي. وإذا لم يسمي جعلت من ذبائح الملة او چې بسم الله ونه وایي نو د مذبوحه د هغې اهل ملتو ده چې د هغې د لاس مذبوحې نه خوړلی کېږي، لکه آتش پرست یهودیان، نسوارا چې هغې په محرفو کتابونو عقیده لري، یا هندوان سیکان، آتش پرست بت پرست اله. على سبب من أسباب والتسمية على الوضوء ليس للملة، او بسم الله چې په اوداسه کې سړی وایي دا د بیان مذهب دپاره نه وایي چې چا بسم الله وویلو نو مسلمان ده، چې ویې نه ویلو نو نه ده، بلکې دا ګرځولی شوې ده چې دا ذکر ده په یو سبب د اسباب د لمانځه. د لمانځه خو ډېر اسباب دي که نه، طهارت المکان، طهارت الصوب، طهارت البدن، دقه رنګې د طهارت البدن دپاره دا یو سبب ګرځولی شوی ده. فراینا من اسباب صلات الوضوء، په اسبابو د لمانځه کې اودس هم ده، ستر عورت هم ده، طهارت مکان ده، وکان من ستر عورت اولا بتسمیتن، کچا جامع واغوستي او بسم الله ونه ویل لم یضره ذلک، ستر عورت ته نقصان نه رسیږي. فالنظر على ذلك تقاضا د دلیل عقلی ده ان یکون من تطهر ايضا، چا چې اودس وکړ لا بتسمیتن او بسم الله ونه ویل لم یضر، نو اوداسه ته ضرر نه رسیږي. که طهارت مکان و او بسم الله ونه ویل ودرېده اب مستزر نرسي. هكذا دلتم وهذا قول ابي حنيفه وابي يوسف ومحمد بن الحسن، ځکه موږ په مرتبه د ادب او د استحباب کې وایو او داس وشو. البته کس بسم الله ویل او ثواب به دی، لکه ابن عمر ابن مسعود وایي چې سړی په اوداسه کې ثواب بسم الله وایي دومره ثواب کېږي لکه د لمانځه لپاره چې پوره غسل کړي. او چې وینه وایي نو اعضاء اربعه پاک شول، مفتاح للصلاه د المنذ ور باندې کیږي او فراغ د زمیرا، نه اعاده د المنذ بیا کیږي او نه اعاده د اوداسه کیږي. اللهم صل علی